الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. دې آیات د مخکې سره رغدا دی چې مخکې الله تعالی هغه خبره بیان کړه چې باغی باندې اصلاح د معاد راځي، معنی دا ده چې باغی باندې اصلاح د آخرت راځي. د ځان نه څیزونه مه حراموئ چې تاسو داسې ووایئ چې دا الله حرام کړل او دا به نه استعمالوي، په دې کې ګناه دی. دا کار چې څوک د ځان نه کوي د هغه آخرت بربادېږي. نو د آخرت اصلاح به دې کې نه چې د ځان نه به تحریم او تحلیل نه کوي. اوس په دې آیاتونو کې اصلاح د معاش بیانېږي. معنی دا ده چې د ژوند یو لوی سبب مال دی، د مال اصلاح بیانېږي. د آخرت خبره هم قرآن کوي او د دنیا خبره هم کوي. دا یې ربط شو. یا دویم ربط دا دی چې مخکې به یو ځای کې قسم ذکر شوی و. قسم چې څوک وخوري نو کفارې څه ده، دا خبره هم د هغې سره متعلق ده، د قسم سره. دا د دې ربط شو. دویم د دې آیات شان نزول دی، پس منظر چې ورته وایي. او دریم به د دې آیاتونو ترجمه وي. د دې آیاتونو ګران آیاتونه دي، ترجمه هم ګرانه ده، مضمون آسان دی. امام قرطبي وایي دا په قرآن کې ګران آیاتونه دي. دا واقعه زه ویمه، تاسو یې په ذهنونو کې کښېنوئ چې په ذهن کې مې ناسته وي نو په آیاتونو به ښه پوهېږئ. 3 آیاتونه دي، نن به دې صرف یو ووایو. نو دا واقعه یاده کړه. واقعه نقل امام بخاری نقل کړله کتاب الوصایا کی، دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما. په دې مدینه منوره کې یو سړی و، د هغې بودیل نوم، بودیل ابن ابي مریم السهمي، مسلمان و. هغه په شام ته سفر تلو، یمن ته به تلو. نو یو ځل شام ته روان شو، دا مسلمان. نو په دغه موقع باندې یو 2 عیسایانو په مدینه منوره کې هغوی هم روان شو. هلکه چې په سفر کې ملګری در سره شو، خو ښه ده، پخواني سفر یې خو ګرانې سفر وي، ځان له سفر چا کولی شو. نو د بودیل سره یو سړی ورسره شو، هغې د تمیم وی، تمیم داري، دا عیسایي و. او بل نو سړی ورسره شو، د هغه نوم عدي ابن بدده. دا 2 کسان دا شو، یو هغه شو لاړه شام ته، سفر یې وکړو. هلته په شام کې دا بودیل چې مسلمان و، دا بیمار شو. او بیمار شو، داسې بیمار شو چې بس پته ورته ولګېده چې مړ کېږم.
نو دا خپل سامان راواغستو او دې دوو عیسایانو له ورکو دې دوو عیسایانو له ورکو ویل تاسو به دا زما بچو ته حواله کړئ په دې علاقه کې بل مسلمان نشته او تاسو یې خدا کم از کم کلیوال خو مې نو دا سامان تاسو والي او په مدینه منوره کې زما بچی دي هغوی ته به دا حواله کړي او هغه هلته استعمال شو دا کسانو چې دا سامان را واغستو خپل کارونه وکړل نو واپس مدینې ته روان شو په لاره باندې دې دواړو دا سامان کولاو او د سپینو زرو یو جام پکې پروت و چې د پاسه باغې باندې د سرو زرو نقش و نگار شوی نو هغه یې پټ کړو دې دواړو هغه جام یې پټ کړو قیمتي جام په هغه وخت کې خو سره او سپین زر یو بل ته نږدې وو په قیمت کې دا خو اوس ډېر داسې فاصله راغله نو هغه جامې دې پټ کړو باقي سامان یې راوړو د هغه بدیل بن ابي مریم السهمي رضی الله عنه بچو له ورکړو چې بس تاسو پلار هلته وفات شو او دا سامان هم واخلئ هغه ویل ټیک ده سامان یې ورکړو چې کله دیو دا سامان کولاو کړو په یو ځای کې پکې کاغذ پروت دا دې دواړو ډاکوانو نه ولدلې په کاغذ کې لیکلو چې ګورې ما په دې سامان کې پلانې شی ایښی دی پوره لیسټ یې جوړ کړی او په دې سامان کې ګورې دا شی دی جام دی پکې کاغذ خو دې ونه ولیدلې بس هلکه ویل په دې کې خو جام نشته لاړه په هغه دواړو کسانو بس په عدي ابن بده او په تمیم داري بس لاړه ویل هلکه زمونږ دا سړی چې هلته و نو څه خرڅ مرڅ یې کړی و که نه هغه ویل نه چې لاړو بیمار شو ښه نو چې بیمار شو نو په دې بیمارۍ دوران کې به ځان باندې څه خرچه کړو که نه ویل نه په دې مال نه ده کړ ښه نو ویل هغوی خو په دې کې جام لیکلی دی په دې کاغذ کې او په هغه سامان کې نشته څه شو نو بس دی ویل مونږ دې نه یو خبر د جام نه مونږ نه یو خبر هغوی ویل په کاغذ کې په سامان کې جام دی او په کاغذ کې د هغې تذکره شوې ده او دی ویل مونږ د جام نه یو خبر بس نبی علیہ السلام عدالت له مقدمه راله نبی علیہ السلام خبره خو داسې ده زمونږ جام دی بس هغې به دې کسانو باندې دعوه وکړه چې دا جام تاسو پټ کړی او هغې وویله ویل مونږ د جام نه نه یو خبر مونږ نه دی پټ کړی دا دوه کسان مدعیان شو دا کومه چې د بودیل وارثانو دیو دعوه وکړه په هغه نورو باندې دعوې به دا وکړه چې تاسو جام پټ کړی او هغوی مدعا علیهم شو دعوه په هغوی باندې وکړی شو ویل مونږ دې نه یو خبر په مجلس قضا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ته ویل په تاسو باندې داسې دعوه ده اقرار کوئ که نه کوئ هغوی ویل نه مونږ اقرار نه کوو مونږ نه دی پټ کړی طریقه هم دا ده چې څوک په چا دعوه وکړي اول به هغه بل سړي ته متوجه شي چې ته اقرار کې که نه که هغه اقرار کولو نو بیا لانجو ته حاجت نشته هغوی به خپله خبره ټینګ ولاړو نو بیا نبی علیہ السلام دیو ته ویل قسم ورکوئ ویل آو بیا دویمه خبره دا ده چې قاضي به بیا مدعي ته متوجه شي چې قسم ورکوې که نه لانجه ختمې که لانجې ختمولو نو اوس ګواهان اصل کې په دې سړي باندې وو چې دا چا دعوه کړو وه چې دیو زمونږ جام پټ کړی نو دا کسان به ګواهان پیش کوي دوه
او هغه نور دواړه چې ونو هغې ویله مونږ ته نه یو خبر نو د دې اوس خو ګواهان نه وو د دې خو پلار و هغه هلته مړ شو نو ګواهان اوسه چېرته وو بس چې کله ګواهان نه وي نو قسم به نورو له راشي نو هغې د لیوه زامنو قسم وخوړو القسم په الله چې مونږ د جام نه یو خبر او مونږ نه دی پټ کړ بس مقدمه هغوی وګټله هغه دواړو غلو او عدالت خو به دغه مطابق فیصله کوي چې د چا دغه برابر دی دې ته خو به نه ګوري چې یو جاړي او بل خاندي راشي دا کم سړی چې جاړي د دې په باره کې فیصله وکړه عدالت به خپل دغه ته ګوري چې د چا سره دلایل برابر دي نو مقدمه دغه دوه کسانو وګټله قسم یې وخوړو ویل مونږ ته نه یو خبرو خبره لاړه ختمه شوه او مقدمه هغه دوه کسانو وګټله په دغه زماني خبره خلاصه شوه بیا دا د بخاري حدیث دی بیا ډېر زمانه پس دغه مسلمان چې به د شام کې مړو د دې د وارثان به و بچي به و دیو چېرته د مکې مکرمې ته تلو هلته به یو دوکان کې هغه جام وللو د سپینو زرو جام به دوکان کې پروت دی ویل دا خو زمونږ د هغې په شان دی ویې پېژاند دوکاندار ته ویل دا چېرته والله خو د مدینې یو دوه کسان یو نوم عدي ابن بدda او بل تمیمی داری دی د هغوی نه مونږ په 1000 درهم باندې اخیستی مقدمه بیا شروع شو هغه کسان رالو نبی علیہ السلام عدالت ته مقدمه راوړه چې نبی علیہ السلام دا جام دیو پټ کړی دی او بیا یې په مکې مکرمې کې په یو کس باندې خرڅ کړی دی نبی علیہ السلام بیا دا دوه کسان راوغوښته عدي ابن بدda او تمیمی داری هغوی به د لاره باندې سوچ کوو چې هلکه خبره به اوس څنګه چل کوو چې راله نو خبره یې بدله کړه او دا یې وویله دا شی الټه کړو چې هغه مخکې رښتیا نبي علیه السلام رښتیا درته وایو هغه مخکې چې مونږ کومه خبره کړو هغه مونږ هسې دروغ ویلو چې مونږ د جام نه یو خبر پخوانی مقدمه هغه مونږ هسې دروغ ویلو رښتیا بیان درته کوو چې دا جام مونږ د هغې بودیل نه چې په شام کې مړ شوی و د دې خلکو پلار دی مونږ ته په روپو باندې اخیستی دی هلکه مخکې دې داسې ولې نه ویله چې مونږ دې په روپو باندې اخیستی دی ویل مونږ یېرېدو چې مونږ داسې په هغه وخت کې ویل وی چې هلکه مونږ دا د هغه نه په روپو اخیستی دی نو زموږ څه ګواهان نه وو نو خامخا به قسم دیو له راتلی نو دیو خو زموږ نه ګټله لہذا مخکې مونږ داسې بیان ځکه کړی اصل حقیقت دا دی چې دا جام هغه په مونږ باندې په شام کې راخرڅ کړی اوس مقدمه بدله شوه اوس هغوی دعوه وکړه مدعي هغې شو ویل دا جام مونږه اخیستی دی او دلته د بودیل لا بچي چې دي نو دیو باندې دعوه وکړی شوه چې دا مونږ ستاسو د دې سړي نه اخیستی دی او دیو ورته ویله نه تاسو اخیستی نه دی پټ کړی مې دی نو اوس به هغوی ګواهان پیش کړي ځکه د هغوی د خبرې نه اوس دعوه جوړه شوه او د څه دعوې وکړه د اخیستلو د شیرا چې دا جام مونږ د هغه نه اخیستی او ښه چې تاسو اخیستی دی دا اوس تاسو دعوه ده ښه ګواهان به پیش کړي هغوی څه ګواهان چېرته دیو قسم وخوړو قسم په الله چې دا تاسو اخیستی نه دی او دا تاسو پټ کړی بس دی پیرله دا مقدمه دیو وګټله چې دیو وګټله نبی علیہ السلام ورته وویل شاه به 1000 درهم قیمت ورکړي د هغه دوو کسانو نه د 1000 دینارو د درهمو قیمت واغستو او دیو مقدمه وګټله او دا خبره ختمه شوه او قیمت به دکاندار ته ورکړی او د هغه نه به یا هغه جام اخیستی او یا به یې داسې چل کړی روایت کې دواړو نه غشتی چې دا جام یې ورکړو
یا قیمت ورکو مغه منځ کې وسه کړ نو دا واقعو خو بیا د تمیم داری چې ما تاسو ته ویلو د اغلای چې کړو دا ورسته بیا اسلام قبول کړی دی او لوی صحابي تمیم داری رضی الله عنه چې وته هغه د دجال حدیث چې نقل کړی نبی علیہ السلام زتله او په یو ځای کې سمندر کې یو کشته لاړ ولته او زناور ورټي اختفي ولاړ دا هغه صحابي چې د دجال حدیث نقل کړی نو بس خدای دې الله تعالی وته معاف کړل نو دی آیاتونو کې دغه واقعي ته اشاره ده دا واقعي الله تعالی ذکر کوي او په تور د قانون ذکر کوي اسی واځي واقعي نه ذکر کوي قانون هم ذکر کوي چې قسم بچاله ورکي او دوباره بیا سنچل کی او دا قانون هم به کې خو دې شو چې یو سړی چاته وصیت کوي وصیت خو یو دای چې زما مال وته دومره واله دغه نه بلکې دلیل د وصیت وسینه مراد دای چې یو سړی ته مال حواله کې چې دا به زما خپلوانو ته حواله کې سړی د مرګ راغی او داسې څوک نشته نو بل سړی ته چې حواله کوي دوه کسان مقرر کی هغه ته وایي چېرې دا زما مال او دا به تاسو زما بچو ته حواله کوي نو اول خو مسلمانان پکار که مسلمانان نو بیا چې نو په سفر په حالت کې کافران هم سړی گواهان مقرر کولای شي دوه کسان چې تاسو زما وصي شوي دا مال ما تاسو ته حواله کو او زما بچو ته به دا ورسو دا بیا قانون شو دا دوه کسان مقرر کول فرض او لازم نه دي بلکې مستحب طریقه ده نور که سړی مقرر نه کی څه ګناه به نه لیکن خبره دا ده چې یو سړی به داسې ځای کې چې مال هغه څوک نږدې نشته وارث یې نشته بس بیا به کار دي چې دوه کسان مقرر کی په حالت د حاضر کې ما مسلمانان مقرر او په حالت د سفر کې کافران مقرر کولای شي په هغه ځای کې به کوم ځای کې مسلمان نه لکه دا دوه عیسایا دا یو آیات ترجمه به کی وایو کنه ها وایو استاد زبر وایو دا لګران تاسو ګورئ ها یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم وسی جوړول ستاسو په منځ خپل کې هغه مخکې ټکی ته وګوره اسنان دوه کسان دي دوه کسان به وصیان جوړی چې دا مال ورته حواله کې یا داسې وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم حاضر ول ستاسو په منځ خپل کې د وصیت په ټیم کې اسنان هغه دوه کسان پکار دي چې تاسو یې حاضر کړئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم وسی جوړول په منځ تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي او تند به تاسو کې مرګ حين الوصیت یعنی په وخت د وصیت کې اسنان دو کسان مقرر کولی دو کسان وصی مقرر کې او د خپلوان وتاواله کې ذوا عدل منکم دا دوانه کسان مخاوندان د عدل منکم استاسنا دو کسان مقرر کې هغه ته مال حواله کې لکه بودیل چې په شام کې دغه کارو او آخران یا دو کسان نور من غیرکم د غیر ساسنا د مسلمانانو نه علاوه ان انتم ضربتم کئی تاسو پس سفر کونگی فی الارض بزمک کی فاصابتکم مصیبت الموت او ورسیگی تاسو دا مصیبت تمرگ په حالت د سفر کی بیا د مسلمانانو غیر دو کسان نیولې شي لکه بودیل دو عیسایان ونیو چې دا مال حواله کوي تحبسونهما تاسو به ایثار کوي دي دوانو لرا نو ګوره په دې ځای کې خبره پټه ده چې چا ته وصیت وکړو دا مال پوره راورسو نو بس بیا پکې مقدمو ته حاجت نشته او چې یو سړی دی او یو کس مقرر کړی او دوه کس او هغه مال ټیک راونه رسو الګ زمون د پلار خو ډیر مال او تا خو مل یو لک روپۍ راوړي خبر ادي شي او وصی باندې د خلکو شکر نو وس به مقدمه شروع کی چې کله مقدمه شروع شو نو دا بچیان چې دا گواه دا داوا کوون کی
زمونږ د پلار مال دومره وتاوالی دی نو هغه وصیان چې دي چا ته چې وصیت کړی هغې باندې دعوه وکړی شوه نو تحبسونهما دغه خبرې پکې په منځ کې وری پټې تحبسونهما تاسو به یې دواړو لره ایثار کوئ من بعد الصلاة وروسته د مانځه نه د مازدیګر د مانځه نه د الصلات کې لا الف لام عهدي دي د مانځه نه بعد به ایثار کوي فیقسمانې دا دواړه به قسم وخوري ان ستاسو خو به ګواه نه وي که نه نو هغه به بیا قسم خوري فیقسمانې دا دواړه به قسم خوري بالله په الله باندې ان ارتبتم که چېرته ستاسو په هغې باندې شکو نو اله هسې خو نه نو هغوی به څه وایي په دې قسم کې یقولانې وایه پټ دی دلته دیو دواړه به وایي چې لا نشتري به ثمنا موږ ناخلو به په دې قسم باندې ثمنا قیمت لږ ولو کان ذا قربا اگر کوي دغه ګواهي چې موږ پکې ګواهي کوو ذا قربا خپلوان وي که خپلوان مي او موږ د هغه دپاره قسم نه خورو چې دنیا واخلو د هغه دپاره قسم وخورو مثال به طور موږ دا جام واخلو قسم وخورو ولا نکتم او موږ نه پټو شهادت الله شهادت د الله ګواهي د الله ګواهي د الله معنی دا ده چې الله ویلي ګواهي مه پټو نو هغې ته نسبت وکړو انا موږ یقینا موږ چې یو اذن په دغه وخت کې چې ګواهي پټه کړو لمن الآثمین خامخا د ګناهګارونه به یو نو ګوره دا قسم سړي له په هر ځای کې ورکولی شي خو په دې جومات کې ورکول د مانځه نه بعد ورکول او په جومات کې ورکول دا د سختۍ دپاره چې سړی ویري نور دا د قسم دپاره شرط نه دی چې جومات ته بې راولی او د مازدیګر مانځه نه وروسته ورځی که زه له قسم درکړو لیکن صحیح قاضي هغه دی چې چا له قسم ورکوي اول یې سم ویری چې شا به مونځ وکړه د مانځه نه بعد به قسم خورو او بیا چې به قسم خورې شا به استقبلي د مخ که اوله لږ رادی خوښه او په پلاني ځای باندې ګوته کېده دا د یرې دپاره زموږ سابق صاحب ویلي و یو پیر ګور رحمان صاحب رحمه الله له شریعت راغی وایي چېرته روانه وایي ما ته ویل چې تی وکړه وایي ما ویل چې ښه نو ما ته پته ولګېده چې بعضینې کسانو دپاره قسم دی وایي ما ورته ویل چې ورشه اودس وکړه چې سړی اودس وکړو وایي بیا مې ورته ویل چې راشه به دې ممبر کې کښېنه وی بیا مو دیو چې قبلي د مخ کا او بیا مو پلانې ځای راوړو شابه وایي چې دا خبرې مو ته کولې ایسته سړی توبه وایسته ځکه چې سړی د روژې نه ایسته واپس نو دا خبرې پکې د زورنې لپاره نور قسم غټ کتابونه به اوس خلکو راغېسته و د پاسه به قرآن او په دې منځ کې دا قرآن یې ښودل د زورنې لپاره دي څنګه چې په جومات کې قسم دی نور اصل کې قسم هغه څه دی د الله په نوم دی او داسې ویلی شي د الله په نوم قسم خورمه چې دا کلام یې نازل کړی دا هم د زورنې دپاره زه دا یو آیات شوم بیا ورته لږ وګوره سبا به خیر دی بیا هم وړو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين دا هم دا پرونی سبق حصہ ده د دې شان نزول مونږ ویلې ده پرون او هغه واقعي چې تاسو ته معلومي نو ما ویله په دې ځای باندې وپوهېږي دا ګران ځای دی
نو اولنۍ مقدمه چې کله د دې صحابي دی بچو وبېلله هغه دوه کسانو چې جاب یې پټ کړی و هغوی وګټله نو خبره ختمه شوه. په اولني آیات کې دغه خبره وشوه. بیا هغه جام په مکه مکرمه کې د یو دوکاندار سموندی شو. نو دا کسان راله او دې ته وویله چې دا جام چېرته و. هغه وویله دا په موږ باندې د مدینې منورې یو دوه کسانو خرڅ کړی دی. نو بیا مقدمه شروع شوه. نو په دې آیات کې هغه دویمه مقدمه یادوي، پرون یې موږ وضاحت کړ. فإن عسره که چېرته اطلاع میلاو شو، یعنی فإن عسره که چېرته خبر حاصل شو یا اطلاع حاصل شو علا په دې خبره باندې انهما چې دغه دوه کسان چې وسیان استحقا اسما حقدار شوي دي د ګناه، یعنی مرتکب شوي دي د ګناه او په دروغ باندې قسم خوړلی دی. وروسته داسې پته ولګېده چې په هغه مخکینۍ مقدمه کې دې کسانو په دروغ قسم خوړلی دی. اوس به څه چل کېږي؟ بیا به مقدمه شروع شي. په آخرانې نو دوه کسان نور یقومانې وبردېږي مقامهما په ځای د دغې دواړو باندې. دغه دواړه چې دعوه پې شوې وه چې دیو جام پټ کړی دی، نو هغوی له قسم. نو اوس به د دې طرف نه دوه کسان راشي او د دغې دواړو په ځای به وردېږي. د ځای معنی دا ده چې هغوی د قسم په ځای ولاړو که نه، مدعا علیهم. اوس به دیو مدعا علیهم شي، قسم به دې خوا راوړي. نو په آخرانې دوه کسان نور یقومان مقامهما دیو به وردېږي په مقام د هغه دواړو باندې. د قسم په ځای به اوس دیو وردېږي. مقدمه بدله شوه. یو مقدمه ده، یو کال مخکې پکې سړی څه شی و؟ مدعا علیهم. او اوس چې کله قضا ماته شوه اوس د مدعي جوړ شو او دا سړی بیرته مدعا علیهم وګرځي. داسې کېدی شي چې کوم ځای کې قضا شوي او خلک راپاسي او قضا ماته کړي، ضروري نه ده چې ته دویم پیرم بیا قسم خورې. کېدی شي به دې دویمه قصه کې ته مدعي شي او دا بل طرف والا مدعا علیهم شي، قسم کېدی شي ستا نه راوړي. لکه دا یې صفا مثال. من الذین دا دوه کسان به څوک دي؟ د هغه کسانو نه به وي استحق علیهم چې حقدار شوي وو علیهم د هغې په خلاف کې. او من الذین دا به د هغه کسانو نه استحقا چې حقدار شوي وو علیهم د هغې په خلاف کې. یعنی دا دو کسان چې د دې طرف نه بیرته وردېږي، دا دو کسان چې د قسم په ځای به وردېږي، دا به څوک وي؟ د هغه کسانو نه به وي چې د چا خلاف په روز کال فیصله شو. نو د هغه بودیل چې کومه صحابي و د هغې بچیان د هغوی خلاف فیصله شو وکړه او حق یې دباو شوی و د هغوی خلاف. الاولیانې دغه دوه کسان به ډېر زیات نږدې وي دې مړي ته. د مړي به داسې دوه کسان راپاسي او قسم به خوري چې هغه مړي ته ډېر زیات نږدې وي. لکه مړي تر ټولو نه نږدې بچی دی او بیا چې دی نو پلار او مور دی او ترونه دا د مړي نه لرې دي. ګورئ چې بچي شته نو ترونه وروسته دي لرې دي، اصل کې بچی دی او مور او پلار د وارثان دي. ځکه چې دیو دا قسم وخوري اوس دا جام به دیو ته حاصلېږي، دیو میراث خواره دي نو بیا به دیو تقسیموي. پردی سړی به اوس قسم نه خوري. فیقسمان بس دیو دواړه به قسم وخوري بالله په الله باندې
لشهادتنا وی بدیو په قسم کې چې لشهادتنا گواهی او بیان زمونږ چې دی لشهادتنا معنی ده بیان زمونږ احق دا ډیر لایق دی د قبلولو من شهادتهما د دې دوانو د بیان نه ځکه دیو په روز کال بیان کړی دی او سکال دروغ ثابت شو اوس په کار دی چې زمونږ بیان قبول شي مونږ وایو دا جام دیو پټ کړی دی او دیو وایي دا مونږ اخیستی دی نو تاسو زمونږ د ځکه قبول کړئ چې په دیو باندې خو غلا ثابت شو نو گواهی زمونږ یعنی بیان زمونږ حق او دا ډیر لایق دی د قبلولو من شهادتهما د دې دوانو د بیان نه وما تدینا مونږ په دې بیان کې زیاتې نه دی کړی انا یقینا مونږ چې اذن په دغه وخت کې ویل من الظالمین خامخا د ظالمانو نه چې مونږ دروغ وایو او زیاتې وکړو ذالک دا طریقه کار ادنا ډیر زیات نږدې دی اندی خبره ته دا ګوره د دې پیدا بیان کچر د پرس کا مسله دي سی وي چې قاضي د یو چا په حق کې فیصله کوله او هغه ته یو شی ثابتوله او بل ورځ هغه شی د هغه خلاف ثابت شوی او بیا دی غل ویلې ورته چې نه زما په حق کې خو قاضي فیصله کړل نو بیا ول ډاکوانو مزي وي د چانه څه شی پټ کړی دی او قاضي ته خو پته نه قاضي خو په طریقې کار ته ګوري چې د چا سره گواهانو یا د چا سره گواهان نو قسم هغه ته وګوري په دغه کې خو د قاضي کار نشته چې مرګ چا وکړو قاضي به چې دین وکالت کوي که قضاوت وکړي کله کله د قاضي په مخ کې مرګ وشي هغه به کې گواه نه دی هغه ځان له قاضي دی او د ځان نو چې دین وکیل نشي جوړول نو ګوره چې شریعت دې فیصله کولې چې الکه دا شی د دې سړی شو ال دغل چې قسم وخوړو دا بل سړی سره ګوانو او یو څو میاشتې بس هغه شی چې دی نو د سره ووتو په دې باندې ثابت شو چې دی خو په مقدمه کې دروغ ویلو نو ګوز غل دا وایي چې یار نه زما د پاره قاضي فیصله کړل نو به دې کې بسونه خلکو حقونه والے کېږي نو چې قاضي د چا د پاره فیصله کړم نو بل ورځ یو دې علامه رااله چې هغه د دې سړي خلاف رااله نو بیرته به د سره مقدمه جوړیږي او دا طریقه کار دی ذالک دا طریقه چې د ادنا ډیر نږدې د اندې د یاتو بالشهاده چې خلق برات لګي بالشهادتي په بیان باندې علا وجهها بصحیح طریقې دا غي باندې او یخاف او یا به داخله کیږي ان ترد ایمان چې واپس بکراو بګرځولې شي قسمونه د دیو فریق مخالف ده بعد ایمانهم رست قسمونه د دیو الکه مو خو په مخکینه مقدمه کې قسم خړلې ده او سینې چې بل مقدمه جوړ شو دا قسم غیل لاړ شي نو سړی به یری بیا به دروغ بیان نه کوي واتقوا الله ويرګي دا الله نه واسمعوا او خبر اور یعنی عمل کوي او په گواهی او په بیان کې دروغ مو وایي چې په دروغ باندې سړی گواه وګوري یا په دروغ باندې قسم وخوري تقوا ده واسمعوا خبر اور یعنی عمل کوي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نکوي قوم فاسق فإنه سراك چرتا اطلاع حاصل شو یا خبر حاصل شو علا بدی خبر باندې انهما چې دا دوانا بیان کوون کی شری استحقا اسمن دا دوانا حقدار شوی دی د ګنا یعنی دوانو ګنا کړي دی په دروغ قسم خورلې دی او رسته دې خبر ملاو شو نو چلو کی فآخران پس دو کسان نور یقومان دیو بور دیگی مقامهما بزید دی دوانو باندی نقسم بزی کی بور دیگی من اللذین دا دو کسان بدا اغی پریق نوی استحق علیهم چی حقدار شویو دا خلق علیهم دا اغی خلاف دا کمی پریق مخالف چی پیسل شوا دا اغی نبدو کسان وردی حق دباو شویو علیهم دا غوی بخلاف کی الاولیانی دا دوان کسان با دیر زیاد نزدی وی مڑی تا بیان کئی بیان بیدائی
فیقسمان دی دوانو با قسم خری بالله پا اللہ باندی او وای با چې له شهادتنا بیان زمون چې احقو دا ډیر لایق دی د قبلولو من شهادتهما د بیان د دې دوانو نه وما تدینا او مونږه زیاتې نه کړې بدی بیان کی ان یقینا منجیو اذن بدغ وحکیل من الظالمین خامخا د ظالمانو نه ویو که زیاتې بیان کی زیاتې او ذالک دا طریقې کار چې په دویم ځل خبره ملاو شي او مقدمه د سره شروع کیږي نو دا ذالک دا طریقه چې دا ادنا ډیر زیات نږدې ده ایاتو بالشهادت چې دا خلق براتک کوي په بیان باندې علی وجهها بصحیح طریقې دا غي باندې خلق به کې دروغ نه وي او یخافو یا بدا خلق ایریږي ان ترد ایمان چې راو بغرزول شي قسمونه طریق مخالفتا بعد ایمانهم رستاد قسمونو خوړلو د دیونا یا لکه قسمونه بل طرف ته واتقوا الله ويرجد الله واسمعوا وخبر واوري يعني عمل کوي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نه کوي قوم فاسق دا چې په بیان کې دروغ وي